وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سورة البقرة سورة شروع سورة رب العالمين منافقان بد صفات ذکر کئی. مخکې بعدی خراب صفات ذکر شو چې دعوه ایمان ده او په نفس الامر کې او په حقیقت کې په دوی کې ایمان نشته. دارنګ بل صفت په ذکر شو خداع او دارنګ بل صفت عدم شعور. په دې کې شعور نشته، دا ډنګر دي بلکې د ډنګر نو ماخواري بل هم ازول. په دې نه وسرس رب العالمین یو بل صفت ذکر کوي خراب. هغه دا چې دوی په ظلم کې مرض دی، دا مرضیان بیماری پکې. او دویم دا چې دوی دا مرض الله زیات کړی هم دی. او وروسته رب العالمین په دې مرض باندې یو عقوبت ذکر کوي، سزا چې دا خلق مستحق او درناک عذاب دی. او دا غیو دی الله ذکر کوي چې په دوی کې دروغ دي، همیشه پر دروغ وایي. بل صفت د قباحت پکې څه شی؟ کذب او دروغ دا ذکر کیږي. په دې آیت کې زجر دی په دوه صفات قبیحه باندې. درایت عنوان دی، یو مرض او بل دروغ ویل. فی قلوبهم مرض، اللہ فرمائی دوی پزون کی بیماری را مرض دے. فی قلوبهم مرض، مرض ستو لیکی مرض و اصل کے آغا سیستو لیکی چی بدن تا عریض کی او بدن تا خپل خاص اعتدال نوباسی، دا خاص برابرتیان. او دا بدن چې کم افعال دي، کم کارونه دي، نو پای کې نقصان راولي. نقصان دا خو د مرض خپله معنی ده. یو کیفیت دی چې بدن ته عریض شي، بدن د خپل اعتدال نه وباسي. د بدن چې کم افعال دي پای کې خلل او نقصان راولي، دې ته مرض ویل کېږي. بیا اصل کې چې کوم باطنی امراض دي په هغې کې دا استعمالیږي. باطنی امراضو کې لکه بد عقیده شوه، دارنګې ناپوهي شوه، حسد شو، کینه شوه، ټول ګناهونه. دې ته بیا اصل کې مرض ویل کېږي. قرطبي رحمه الله هم ذکر کړي، غره ابن فارس اللغوي قول لا نقل کړی: المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة. مرض ارغ شی دی چې انسان پر صحت نه وځي. دا خو ظاهري مرض دی. باطنی مرض مخکې ذکر شو چې هغه ګناهونه دي. او په مرض کې اصل کې د ضعف معنی پکې هم ده. د ضعف، د فتور او د نقصان معنی پکې هم ده، او د فساد معنی پکې هم ده. ضعف کمزوری، سسواله، او دانګي فساد. فلان یمرض الحدیث، پلان کې سړی خبري خرابوي، مرضی کوي، ان خبرو کې فساد پیدا کوي. ابن عرفه ذکر کړی دی چې په ځل کې مرض څه شری؟ الفتور عن الحق. کله چې زړه د مرض نه شي
الفطور عن الحق. او دارنګې په عام بدن کې مرض شری اندامونه سترګې غوګونه دا د حق نه چې کوم دی واوړي او سوشي دا د اندامونو مرض دی. مرض کله کله د ظلمت د تیاری مانم لغت عربی کې ورکي. که شاعر پر خپل شعر کې ذکر کړي فی لیلة مرضت من كل ناحیة فما يحس بها نجم ولا قمر. فی لیلة مرضت من كل ناحیة پاغشپه کې چې هر طرف نه تیاره وه. فما يحس بها نجم ولا قمر هل د ستوري نه ښکاره کېده سپوږمۍ نه ښکاره کېده. نو مرضت من كل ناحیة مانا ظلمت تیاره وه. بیا دا لفظ مرض لفظ په قرآن کریم کې 112 کرتا ذکر شوی دی. 112 کرتا 112 ارچی مرضی بدنی دی بدنی مرض دا په سورۃ النور کې ذکر شوی دی. والا علی المرض 61 نمبر آیات. سورۃ الشعراء 80 نمبر آیات. ارچی مرضی مجازی دی یعنی باطنی مرض هغه په قرآن کریم کې ډېر مصداقات دي. یو شک انسان د الله باره کې شکی شي والعیاذ بالله د اسلام باره کې د دین باره کې دا غټ مرض دی. سورۃ الاحزاب 12 نمبر آیات. دویم د کافرانو سره دوستانه کول د کفارو سره د هغوی سره دوستانه کول. سورۃ المائده 52 نمبر آیات. دارنګ میلان کول پردو زنانو خبر ہوتا هغوی خبرې اوریدل او هغې ته میلان کول دا مرض دی. سورۃ احزاب 32 نمبر آیات. څلورم دا چې انسان د الله او د رسول خبره مني د دنیاوي مفادو د وجې نه دنیاوي مفاد. سورۃ النور 50 نمبر آیات. پنځم د مؤمنانو سره کینه او بغض ساتل. سورۃ محمد علیه الصلاۃ والسلام 60 نمبر آیات. اوم نفاق اعتقادي انسان په عقیده کې نفاق. سورۃ توبه 101 نمبر آیات. دا مرض چې کوم مرض مجازي دی دغه مصداقات دي. دلته بیا څه مراد دی څه مصداق دی؟ امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی دی چې دلته مرض دا عبارت دی د هغه فساد نه چې کم فساد د دوی په عقایدو کې دی. د دوی په عقایدو کې چې کم فساد پروت دی هغه ته مراد دی. شک، نفاق، دارنګه انکار، دارنګه الله او رسول دروغ ګڼل، دین اسلام دروغ ګڼل، ټول مصداقات دي. الله فرمایي فی قلوبهم مرض دوی په زړونو کې مرض دی. شک پکې دی، نفاق پکې دی، انکار پکې دی، تکذیب پکې دی. دا ټول مراد دي. بیا ګوره په دې کې فی قلوبهم جاری مجرور په مرض باندې مقدم شو. داسې الله ونه وي چې مرضون فی قلوبهم داسې ونه وي بلکې دا فی قلوبهم په مرضون باندې مقدم شو دایره مخکې کو. هغې وجه اصل کې دا چې ګوره دا جواب د سوال دی. سوال وشو چې د منافقان دوکې ولې کوي دوی ولې دوکې کوي؟ جواب ورته راغی او اصل کې دا زړه چې کوم نه دا متعلق انه د سوال دی. ځکه سوال د دوکې په باره کې شوی دی. د دوکې فکرونه او دا رنګې د هغې ټول سیسټم دا په زړه کې وي. د هغې د وجې نه فی قلوبهم دا یې مقدم کړو.
بل دې خبرې ته اشاره کوي چې ګوره دا مرض د دوی زړونو ته رسېدلی د دوی په زړونو باندې حمله کړې ده ظاهري بدن دی خو لیکن دا مرض زړه ته کوز شوی دی بالکل بې پیم ذکر کړه پیر استقرار د پاره راځي د مرض پر زړه کې چې کوم دی ځای نیولی دی بالکل بیخ ته کوز شوی دی اصل لا چې فی قلوبهم ځکه مقدم شو اصل کې سوال د دوکې باره کې وشو چې دوی دوکه ولې کوي ځکه مرضیان دي د دوکې لپاره پوره محل چې کوم دی زړه دی د زړه ټول سیسټم د دوکې روانېږي بیا مرضون کې تنوین د تعظیم دپاره دی د تعظیم دپاره په دوی په زړونو کې چې کوم دی لوی مرض دی غټ مرض او بعضې فرمایي چې ګوره دا تنوین د تنکیر دپاره دی د دوی په زړونو کې چې کوم دی یو ناشنا مرض دی په دې باندې هر څوک نه پوهېږي هر څوک پرې نه پوهېږي الله ته معلوم دی یو ناشنا مرض دی مخکې ذکر شوي چې تنوین د تنکیر دپاره هم راځي که فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا زاده خو کله کله متعدی کېږي دوه مفعول ته لکه په دې مقام کې هم زاده متعدي شوی دو مفعول ته او کله کله زاده چې کوم لازمي مرادي عرب فرمایي زاد المال مال زیاتی شو هلته متعدي نه دی راغلی یو خدا چې دا دعا د شر ده دوی ته الله خیرې کړي دي فزادهم الله مرضا فزیات دي کې الله دوی لره مرضو خدای الله دوی مرض چې کوم نه زیات کړي دینه معلومه شو چې انسان منافقان ته خیری په کوپر باندې کولی شي چې الله دې په کوپر کې بوزي الله دې له مرض زیات چې کله یو انسان د خپل نفاق نه راوړي نه وروسته د موسی علیه السلام خیری ذکر شي که نه موسی علیه السلام خیری وکړي که نه یو قول دا چې دا اصل کې جمله دعایه انشائیه ده کدا جمله دعایه انشائیه شي دا جمله معترضه شي دا جمله د معطوف او معطوف علی مینس کې راوړل شوی ده کوم استلال شه الله فرمایي فی قلوبهم مرض ولهم عذاب الیم هغه وروسته جمله ولهم عذاب الیم پر مخکې جمله باندې عطف ده او په مینس کې فزادهم الله مرض دا په مینس کې جمله معترضه ده په جمله معترضه باندې کله کله پا داخلي کی کنه دلته په پا داخله کړی دا شاعر خپل شعر کې فرمایلی وعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدر وعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدر ګوره وعلم دې مفعول څه شي رسول الله په دې خبره ځان پوهه کا چې کوم شیزونه الله لیکلي هغه راځي مینس کی فعلم المرء ينفعه مینس کې دا جمله معترضه ده په دې باندې فا داخله کړی ده یو خداش پایات کې دوی متوجیه ده بلې جمله کې چې نه اصل کې اخبار ده د زیاتوالي د مرض نه د دوی مرض چې کوم نه الله زیات کړی دی دا معنا په زیات کړی دی الله دوی لپاره مرضو دا معنا بیا کې به اخبار ده قرآن کریم نازلیږي په وخت د نزول د قرآن کریم کې دوی مرض ښه زیاتېږي د کروس سورت توبه کې وراشي 125 نمبر آیات سورت بنی اسرائیل کې ان شاء الله راشي 82 نمبر آیات بل دوی مرضونه زیاتېږي کله چې الله فتوحات راولي مسلمانان ته هغوی باندې الله تعالی خپل نعمتونه کوي مؤمنان باندې دوی مرض پکې زیاتېږي دوی شرک او کفر نفاق زیاتېږي نو که جمله خبرې شي بیا په ما قبل باندې عطف ده فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا په مخکې باندې عطف ده په دې مقام کې بیا عطف د ماضي په اسمیه باندې کړه مخکې وګوره جمله اسمیه ده فی قلوبهم مرض فزاد خدا ماضی را عطف د ماضي په اسمیه باندې وکړه په دې کې دې خبرې ته اشاره ده
چې ګور دا مرض په دوی کې شتره تر وقت الاخبار، کم وقت کې چې الله تعالی خبر ورکو تر هغه وخت پورې به دا مرض شتره ختم شوی نه دی، هغه وخت نه به موجود تر دې ټیم پورې تغیر وجه نه. بل ماضی د تحقیق د پاره استعمالي کې کنه دوی پرې ځلون کې د زیاتوالی د مرض د یقیني دی، دا شکی خبره نه ده. الله والله مرض زیاتې که په تیر زمانه کې چې زیات کړی دی د یقیني خبره ده. ورته کې الله فرمایي فزادهم الله مرضا، بیا وروسته لاندې وایي 15 آیات کې الله یستهزئ بهم ويمدهم فی طغیانهم یعمهون. د دوی مرض چې کوم الله زیاتې سرکشي زیاتې. سوال نه چې خو تکرار شو، مخکې مو چې مرض زیاتېږي اوس بیا وایي وروسته بیا وایي چې مرض یې الله زیاتې. قرآن کریم کې و تکرار نه وره، تکرار خو د عام بندگان په کلامونو کې. هغې نه یو جواب دار چې کې فرق دی. دلته زیادت د مرض الله ذکر کړی دی فزادهم الله مرضا. لاندې آیت کې اصل کې ذکر شوی دی زیاتوالی د طغیان ويمدهم فی طغیانهم. طغیان یو خاص مرض دی، مرض عام مرض دی. دې ته ویل کېږي ذکر کول د خاص وروسته عام نه. دوی پرې مرضونو کې خاص کر طغیان د الله زیاتوي، دې کې تکرار نشته. او بعض دویم جواب ذکر کړل چې نه دا د تاکید د پر الله ذکر کړی دی، تاکید د پر دوباره ذکر کړی. لیکن اول جواب راجع دی چې نه فرق دی. به نسبت د زیاتوالی الله ته وکړو، نسبت د زیاتوالی الله ته د حقیقت دی، د الله پاک کې دا قبیح نه دی. معتزله هغوی دا خبره ذکر کوي چې نه دا نسبت مجازي دی، ځکه رب العالمین د چا لپاره مرضون نه زیاتوي. رب العالمین یو انسان کافر کوي نه، رب العالمین یو انسان گمراه کوي نه. خو لیکن د دې څه اسباب دي الله پیدا کړي دي، ځکه الله ته نسبت وشو. لیکن معتزله قول صحیح نه ده. ومن یضلل الله فلا هادی له، نسبت د اضلال له گمراه کولو د الله ته کی. بیا ګوره په دې مقام کې الله داسې وایي چې فزادهم الله مرضا، دوی له الله مرض زیاتوي. دوی له په دې مقام کې الله قلوب ذکر نه کو چې ګوره فزاد الله قلوبهم مرضا. د دوی په زړونو کې الله مرض زیاتوي، زړه ذکر نه کو بلکې هم ذکر کو، ضمیر دوی ته راجع کو. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې ګوره د زړه مرض د اصل کې بدن دا مرض د ټول بدن د فاره په زړه کې چې مرض راشي نو مرض په ټول بدن کې راشي. دا هغې د وجې نه هم ضمیر دوی ته راجع کو او قلوب په دې مقام کې ذکر نه کو. د دوی د زړونو مرض الله زیات کو، دې مرض په ټول بدن باندې حمله وکړه. لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې زړه برابر شي ټول بدن برابري، او کله چې انسان زړه خراب شي نو ټول بدن چې کوم نه خرابي. دا غي د وینه په دې مقام کې قلوب ذکر نه کو. او بعضی فرمایي نه پدې کې تقدیر ده من فزاد الله قلوبهم مرضا، تقدیر براو بس. بے بری مقام کے اللہ مرض نے کرے ذکر کو فزادهم الله مرضا، مخکې مرض نه کرے ذکر کړو. مخکې اصول کې موږ ذکر کړیو کله چې نکره معاد شي ثاني غیر ویل اولان مخکې مرض ذکر شو دوباره بیا مرض ذکر شو. دا تکرار نه دی، نه تکرار دا نه دی، ځکه دا دویم مرض د مخکې مرض نه غیر دی، دا جدا دی. د دوی په زړونو کې مرض دی والله ویروس نور مرضونه زیاتوي، ناشنا مرضونه چې دا وروسته امراض د مخکې امراضونه غیر دي، ځکه نه کېږي ذکر کو. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. دلته اوس اصل کې دوی پر سزا الله ذکر کوي.
دوی لپاره چې کوم دی درناک عذاب دی بما کانوا یکذبون ځکه دوی دروغ وایي همیشه لپاره. ولهم عذاب علیم دا جمله په مخ کې زادهم الله مرضو باندې عطف کړی ده. دې عطف په مخ کې زادهم الله مرضون باندې ده. په دې عطف کې دې خبره ته اشاره ده چې دې منافقت په دوی کې دوه خبرې پیدا کړي. یو زیاتواله د مرض، دویم د منافقت د وجې نه الله دوی له عذاب ورکړي. یو خو ګوره دنیاوي نقصان دی، دنیاوي چې په دنیا کې الله مرض زیاتوي، او بل اخروي نقصان نه چې الله ولا عذاب علیم به ورکړي. عذاب علیم ذکر جمله په مخکې جملې باندې چې کم دی عطف کړ. ولهم خاص دوی لپاره عذاب علیم دی. تقدیم شوی دی خبرې لپاره دې کې حصر مقصد دی، او په حاضر کې مقصد بیا تاکید دی. علیم په کلام د عربو کې د مولیم معنی ورکوي، دردون کې مولیم د اسم فاعل معنی ورکوي، لکه سمع د مسمع معنی ورکوي، اورون کې کله کله اعلام فاصل کې ویل کېږي ایجاعتا دردول تا. بما کان یکذبون کې دا با سببیه مصدریه ده، با سببیه ده ما مصدریه ده. دوی لپاره عذاب علیم نه په سبب دا چې دوی همیشه لپاره دروغ وایي. بما کان یکذبون، او بعد فرمایي چې وروسته بما کان یکذبون د مخکې علیم لپاره صفت ده. بیا دې څه معنا شوه؟ د دوی لپاره عذاب علیم نه داسې علیم چې دا کائن ده، کائنون بما کان یکذبون. عذاب علیم کائن ده په سبب د دروغ ویلو دوی باندې. دا نمخ کی علیم لپاره صفت شو، متعلق به محذوف راو باسي. د دروغ په وجه ته الله تعالی سخت عذاب ورکړي، دردون کې. یکذبون خو د کذب نه ماخوذ دی. ماده د کذب په قران کریم کې 281 کرت راغله، 281 کرت. یو د خمانه لغوي ورکړي خطا معنا، خطا تردد، خطا او تردد دا معنی لغوي ده. سورۃ النجم کې یو رسم نمبر آیت ما كتب الفعال مارا، او بل کذب اصطلاحي ده. اصطلاحي دروغ چاته ویل کېږي؟ هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. یو شی په نفس الامر کې نه تراغې نه خبر ورکې. ته پلان بار یو سړی ولاړ نه دا دروغ شو کړ. تداسي کذب اصطلاحي کذب قباحت قران کریم کی پټي رجوعات سره راغلي. اول عقوبت د کذب ذکر کی چې ګوره دروغ د پر انجام ده سزا. سورۃ مومن ادشتم. دویم استحقاق د لعنت، د دروغ په وجه باندې سړی مستحق د لعنت ګرځي. آل عمران 61. سورۃ النور مراد. دریم دروغ چې کوم سبب د عذاب دی، لکه په دې آیت. بل دروغ ویل پر رب العالمین باندې دا خاص دروغ دی. هغه قباحت الله ذکر کړی دی. سورۃ انعام 21 نمبر آیت. او بل کذب دروغ چې کوم نه صفت د الباطل دی. کم کسان چې باطل پرست هغه دروغ وایي. دا باطل پرست ډیر زیات دروغ وایي. سورۃ المنافقون اول نمبر آیت. او بل دا ذکر کوي چې دروغ دا صفت د شیطان دی، د شیاطینو دی. شیاطین دروغ وایي. سورۃ شعراء 223. دارنګه دروغ ویل صفت دا خلکو دی چې کوم خلک په مؤمنانو باندې توان نه کوي، عیبونه لګوي.
سورۃ نور کې راغلي دي الله سم نمبر آیات دا قباحت د کذب شو په مختلف وجوهات باندې. بل ګوره کذب دروغ چې کوم دی د منافقت لپاره بنیاد دی، د نفاق اساس تاداو دی، او رښتیا ویل د ایمان لپاره تاداو دی. الکذب اساس النفاق والصدق اساس الایمان، رښتیا د ایمان تاداو دی. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ایاکم الکذب، تحذیر دی ځان له دروغ نه چې کوم نه وساتئ. فإن الكذب يهجر الفجور، ځکه دروغ د انسان نه چې کوم نه فاجر جوړي. وإن الفجور يهدي إلى النار، او بیا فاجر انسان به جهنم ته رواني زیبا. او حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي آیات المنافق الثلاث، د منافق نه چې کوم نه دی یو پاکی سره اذا حدث کذب، کله چې اذا حدث کذب چې خبره کینو دروغ وي. دروغ هډیر قباحت راغله. یو توریه را تو توریه چې کوم نه بیل سیز ده او جایز په یو مصلحت یې دروغ اسی په لفظ کې ویل کېږي لیکن په حقیقت کې هغه دروغ نه دی. د ابراهیم علیه السلام باره کې راغلی چې درې دروغ ویلې دي، هغه توریات دي، هغه دروغ نه دي. ایته چې کوم دی کذب اسی په لفظ کې وته ویل کېږي حال لا چې په نفس الامر کې هغه دروغ نه دي. نو انبیا معصوم دي، دروغ نه وي. دغه روایتونه چې کوم دی الته مراد د کذب نه کذب ته توریه معنا ورکړي. توریه بیل شي او دارنګ دروغ چې کوم نه بیل شي دي. الله فرمایي زمون کې مرض دی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، او کله چې ویل شي دوی ته فساد مه کوئ په ځمکه کې، دوی وایي خاص موږ اصلاح کوونکي یو. په دې آیات کې اصل کې دوی یو بل صفت قویه ذکر کیږي، بد صفت چې هغه فساد ته اصلاح ویل دي. دوی فساد ته چې کوم نه اصلاح وایي، یو شی فسادي دی ویل اصلاح. به اصل کې دا وایدا قیل لهم دا په مخ کې باندې په یکذبون باندې عاتب دی. چې په یکذبون باندې عاتب شو نو دا د عذاب د پاره دویم سبب شو. مخ کې سره ولګو د دوی لپاره عذاب یالین دی دروغ د وجنا، او بل د دوی لپاره عذاب یالین دی د وجنا چې دوی افساد ته چې کوم نه اصلاح وایي. یو قول پکې دار ہے. پاس کې دوی متوجی بیضاوی رحم الله ذکر کړي خپل تفسیر کې چې ګور ومن الناس من یقول کې دا اصل کې په یقول باندې عاتب ته په مخ کې ځای سره ولګاو. ومن الناس من یقول ومن الناس اذا قيل لهم لا تفسدوا، دې څه بشي باج خلک دې چې هغه ته ویل شي فساد مکو اندو یم اصلاح کو، مخ کې ځای سره ولګاو. پرې کې دریم قول الله چې دا اصل کې په مخ کې فی قلوبهم مرض من عاتب شوی دی، فی قلوبهم مرض هغه دې باندې عاتب دی. الله فرمایي د دوی په زړونو کې چې کوم نه مرض دی او کله چې ته ویل شي فساد مکوئ. دلته عاتب ولې وشو؟ وجه دا ده عاتب د یو حال په بل حال باندې وشو. د دوی یو ناشنا حالت دار چې زړونو کې مرض دی، دویم ناشنا حالت دار چې دوی فساد ته چې کوم نه اصلاح وایي. یو ناشنا حالت په بل ناشنا حالت باندې عاتب شو. سلورم قلبو حیان بحری محیط کی ذکر کړه چې نه دا جون اصل کې عاتب تا ومن الناس من یقول باندې پاغه باندې عاتب تا مستقل پاغه باندې عاتب کې. واذا قيل کله چې ویل شلم دوی تا اضافه په دې مقام کې نفس ضربیت د پاره ده، معنا شرطي به کې نشته او دا اذا اثر کې رسته په قالو بس متعلق رسته سره ولګوا.
معنا قالوا انما نحن مسلمون اذا قيل لنا تفسدوا في الارض. داروستنی وینا چې موږ اصلاح کوونکو دا وینا دوی په کوم وخت کې کوي؟ دا وینا دوی په هغه ټیم کې کوي چې کله دوی ته ویل شي فساد مه کوئ، نو دوی وایي موږ اصلاح کوونکي یو. نو دې کې تقدیم او تاخیر دی. به دې مقام کې الله اظهار مقدم کو، معمول را مخکې کو. په دې تقدیم کې وجه سره یو خو ګوره د نحاتو خبرې دي چې په ضروب کې توسل او ضروب را مخکې کېږي. دا خو لفظي خبرې یا خلک ماشومانو ته کوي. بل ضرب مخکې کېږي خو ولې مخکې کېږي؟ نو بله وجه معنوي ده. نو معنوي وجه په دې مقام کې اصل کې دا چې په دې مقام کې الله دوی زیات غباوت ذکر کوي، د دوی جهل ذکر کوي چې ګوره فساد دوی کوي دا یو ښکاره څیز دی، او بیا دوی خپل فساد ته اصلاح وایي او په دې باندې همیشه والی کوي، مضبوط والی پې کوي. دا خو ډېر زیات غباوت دی. د دوی د غباوت راښکاره کېدل د پرې تقدیم سره کېږي. ځکه په دې مقام کې د اذا ظرفي مقدم شو. دوی د چې کله وویلی شي ویونکي ورته څوک دي؟ قیل صیغه مجهول ده. نو قایلین څوک دي؟ عموم پکې مراد ده. هر داعی د حق، هر ویونکی د حق چې هغه ورته دا وینا وکړي چې که فساد په ځمکه کې مه کوه. دغه تعمیم دی، ځکه قیل صیغه مجهول راوړه. الله ورته وایي چې فساد مه کوئ، پیغمبر ورته وایي علیه السلام، صحابه ورته وایي، ول خلک ورته وایي. دغه تعمیم دی. لا تفسدوا فی الارض. تفسدوا د افساد نه ماخوذ دی. افساد څه ته ویل کېږي؟ فعل ما به الفساد. هغه کارونه کول چې په هغې د هغې د وجې نه فساد لازمېږي. فساد د حمزه په دې کې د جعل لپاره لکه خواصو کې ذکر شوي دي. نو څه معنا؟ جعل الاشیاء فاسدة فی الارض. اشیاء فاسد ګرځول په ځمکه کې. تاسو په ځمکه کې دا هر څه مه خرابوئ. فساد هم شروع کړی. فساد په اصل کې ویل کېږي، بیضاوي رحمه الله ذکر کړي دي، خروج الشیء عن الاعتدال. یو شی د اعتدال نه وځي، د برابرتیا نه، هغې ته فساد ویل کېږي. دې ته فساد ویل کېږي. او صلاح د هغې ضد ده. ته ګوره په ځمکه کې فساد سره په دې کې کفر کول، ګناهونه کول، د کفار سره دوستانې کول، دا ټول فساد دی په ځمکه کې کنه. او دا ځمکه د مخکې نه الله برابره کړې ده. ولې؟ الله به خپل نبی راولېږلو، په ځمکه کې اصلاح راویسته، ځمکه چې کوم نه برابره کړه. اوس تاسو دوباره خرابوئ. دا معنا ده. بل ذکر الله ویلي کنه ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. په ځمکه کې فساد مه کوئ وروسته راغی نه چې ځمکه الله روغه کړې ده، جوړه کړې ده، او تاسو بیرته دا نظام خرابوئ. ارض و دلته مراد د ارض نه عالم تی مراد ده. په عالم کې فساد مه کوئ. دنیا تی مراد ده. ارض مقابل چې کوم نه د اسمان نه دلته. ان تاسو د الله پر عالم کې فساد مه کوئ. ارض کله کله د عالم ته ویل کېږي، عالمي دنیاوي. خو لیکن ارض ذکر کړه تخصیص ولې وکړو؟ لکه دوی خو اسمان ته نشي ښودی چې اسمان کې فساد وکړي. هلته خو فساد نشي کولی، ځکه صرف ارض چې کوم نه ذکر وکړو. بیا ارض چې کوم اسم جنس دی، بای چې ردی نه واحد ارضتون ناشي، لیکن چا به قول نه دی کړی ارضتون باندې. د دې جمع چې کوم نه ارضوات راځي او ارضون نه دي، ارضوات او ارضون دی جمع راځي. او کله کله جمع کېږي په عروض باندې. عروض دانګې اراضي، عروض او اراضي. او قرآن کریم کې دا جمع نه راغلي، مخکې ذکر شي اصولو کې چې بلې جمع کې ثقل دی. او په عرض کې اصل کې معنا د ګړزېدلو ده. رعدا ګړزېدل، خوځېدل. حماد بن سلمه روایت کړی ده قتاده نه، هغه روایت کې د عبدالله بن حارث نه
هغه یو ځل بصره کې زلزلہ راغله. نو عبد الله بن عباس فرمایل والله ما ادري الزلزلت الارض ام بي ارض الزلزلت الارض ام بي ارض تزمکه خوځيږي او کنه چې مونږه خوځيږي زموږ د بدن سیب خوځيږي مونږ ته تکلیف ته کنه زمکه خوځيږي ام بي ارض من ام بي رعد وګوره الته ارض د رعدتون معنا ورکړه رعد رفیدل دی ویل کی کړه دی لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون ويمن اصلاح كونکیو کلمه د انما د حسر د فار او د حسر قلب ده قصر قلب قصر د موصوف د په صفت پورې سمان شو اند اصلاح سی په منکرا په بل چا کې چې کوم اصلاح نشته په مخرج مکه باندې نه کار خلق مونږ یو دا معنا شو مونږ چې راکم اظهار د اسلام کو دارنګې د کافرانو خاتم ورزو هغه هم خوشاله دا ولي د دې لپاره چې مونږ د دوه طریقې په منځ کې اصلاح راولو یو مخپنه شي کافرانو هم خوشاله او مسلمانانو هم خوشاله دا خو اصلاح یو څه فساد نه وي اصلاح د صلاح نه ماخوذ ضد د فساد دیو فرمایي د اصلاح سی په مونږ کې منحصر ده د مونږ نه بل چاته متعدی نه ده الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون دلته وس اصل کې رب العالمین جواب ذکر کوي جواب دوی مخکې دعوه وکړه چې اصلاح په مونږ کې منحصر ده دغه دعوه سره الله دوی رات کې په ډېر تاکیدات سره اول چې کنه په تنبیه راوړي اعلی دیکھم تاکید ده یو تاکید ده بل انه میراوله انهم تاکید د پار راځي بل جمله اسمیه راوړي ده بل منس کې چې کوم نه دي میری پس الله وړه هم المفسدون دا ډیر تاکیدات تدیر فارلی چې دی اصل کې فساد ته اصلاح وي الله فرمایي خبردار هم دوی فساد کوونکي دلته هم قصر ده که جانبین دوانه معرفي دي هم دوی فساد کوونکي فساد په دوی کې موجود دي دلته مراد د افساد نه مراد دي دلته مراد د افساد نه هغه کارونه مراد دي چې راغي په وجه باندې په عالم کې فساد خوريږي چې اسباب د فساد د عالم دي دوی فساد کوونکي دي داسې کارونه دوی کوي چې په هغه سره عالم خرابېږي او اسباب د فساد د عالم په قران کریم کې الله ذکر کړی دي اول غلبه د کفر او د شرک دوی د کفر او د شرک غلبه غواړي چې کفر او شرک غالب شي سورۃ محمد علیه السلام 22 نمبر آیت د مخالفت د شریعت د رب العالمین نه الله د شریعت نه مخالفت کول په دې سره عالم خرافي سورۃ اسراء 4 نمبر آیت سلورم درم شرک کول دا سبب د فساد د عالم دی سورۃ اعراف 56 نمبر آیت سلورم د بل چانه په آرامه طریقه سره مالونه خوړل سورۃ یوسف علیہ السلام 73 نمبر آیت پینځم د یتیمانو مالونه خوړل په هیلو په چلونو سره سورۃ البقره 220 نمبر آیت شپږم پسلونه او دانګې نسل بربادول پسلونه او دانګې نسل بربادول دا مر سرازي په دې صورت کې سورۃ البقره کې 205 نمبر آیت کې وهم خلق منع کول د نبی سم نه اتباع نه سورۃ النمل 28 آتم کفریات کول بدعات کول گناہونه کول سورۃ الصاد 28
نام ارتداد او دارنګ قطع الطريق مرتد کېدل لارې شو کول ډاکې کول دارنګ زنا کول بعد الاحسان نوازن آباد سورۃ المائدہ 32 نمبر آیت قسم د مؤمنانو امداد پرې خودل د مؤمنانو نصرت چې کوم نه پرې خودل هغوی سره امداد نه کول دا مدست سورۃ انفال کې راځي 73 نمبر آیت اللہ فرمائی دوی فساد کوونکي ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي په خپل فساد باندې ځکه فساد ته اصلاح وایي په دې مقام کې ګوره لکن ذکر شو لکن لا یشعرون او مخکې لکن ذکر نشو الټ داسې وي وما یشعرون الټ ما ذکر کو دلته لکن ذکر کو وجه راغی دا چې دا مقام نه استدراک دی مخکې دغه استدراک نه و دا د په دوام نه هر کله چې دوی د فساد کارونه کوي دوی ځان د فساد د کارونه ولې نه ساتي دویم دا دی چې دوی فساد ته چې کوم نه اصلاح څنګه وایي هغه دواړه ضد دي یو ضد تر بل ضد نوم کې خود الله خو بالکل جهل ده الله فرمایي دا جاهلان دي کنه ولکن لا شعورون په دې کې شعور نشره بانګي فساد ته اصلاح ویل دا په ښکارا باندې چې کوم دینو جهل کول دي الله فرمایي او کنه شعور پکې نشته شعور اصل کې مخ معنی ذکر شو ادراک بالمشاعر ته ویل کی ادراک بالحواس ته ویل کی داغه د وینې دوی یو ضد مسما کوي په بل ضد سره ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون په آیات کې الله د منافقانو سره کې درې خصلتونه ذکر کوي خراب یو دوی ثواب او ته چې کوم نه سفهاء وي کمقلان یو دویم په خپل باندې دوی کمقلان دي دریم دا چې اصل کې په دوی کې جهل مرکب دی په خپل کمقلان هم دي او په خپل کمقلتوب باندې پوهیږي هم نه چې موږ کمقلان دي د جاهل مرکب او جاهلانو سردار انسان جاهل نه په خپل جهل باندې نه پوهیږي دا الله ذکر کوي وإذا قيل لهم وردا جمله په مخکې جمله باندې عطف کړی دا هغه مخکې جمله کې وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هغه کې اصل کې تخلیه او ځان خالی کول فسادونه نه کول دا تخلیه ده او په دې جمله کې چې ایمان راوړی دا تحلیه ده ځان خیسته کول انسان خیسته کیږي په ایمان سره او د انسان په ایمان کې کمال پر دوه خبرو باندې راځي کومه دوه خبره د ځان نه خراب صفات وستل او په ځان کې ښه صفات راوستل او تخلیه چې کوم نه مقدمي په تحلیه باندې خالی کول مقدمي په خیسته کول باندې نو دا غي د وجنه د فساد نه من هغه مخکې ذکر کړه امر په ایمان باندې دا یوست ذکر کړه او کله چې ویلې شي هم منافقان ته ویلې شي سو ته ویلې شي امن ایمان راوړی کما امن الناس بشان ایمان د صحابه باندې کما امن الناس ور په دې مقام کې راکاب د مثلو په معنا سره ده او ما چې کوم نه مصدریه ده معنا امن ایمانا مثل ایمان الصحابه نو داروس تک دا کاب چې کوم نه او ما مصدریه شو کاب د مثلو په معنا سره دا اصل کې مفعول مطلق ته په اعتبار د موصوف محذوف سره ایمانا مثل ایمان الناس دا معنا او بعضی فرمایي چې دا ما پر مقام کې کافره کما امن الناس د الناس نسوک مراد
الناس کے الف لام حدیر ہے مراد چې کوم نه صحابه دي رضی الله عنهم مجمعین او که الناس کے الف لام جنسی موږ واخلو الف لام جنسی بیا هم صحابه مراد دي ځکه کله کله د جنس اطلاق کېږي په فرد کامل باندې په جنس کې چې یو فرد کمال ته ورسېږي هغې ته هم بیا جنس ورته ویلی کېږي اصل خلق دا صحابه وګورئ صحابه اصل رجال دا صحابه اصل سړي دا صحابه د هغې د وجې نه رب العالمین دوی مسما کړه په الناس باندې اصل خلق چې کوم دی دا دي پوهه ذکر صحابونو تعبیر په الناس سره وکړو په دې کې بل قول دا چې مراد لهم نسوک دي منافقان یهود کله چې ویل شي یهودیان تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه چې په اهل کتابو کې خلک ایمان نه وړل عبدالله بن سلام او نور مؤمنان اهل کتاب ولیکن دې کې اول قول راجح دی ځکه چې ټول صفات د منافقانو روان دي اگر کا اهل کتابو ته هم دعوت ورکړل کېدو ایمان طرف ته چې په تاسو کې بعض خلکو ایمان نه وړل تاسو هغوی په شین ایمان نه وړئ بیا ابن عاشور په تحریر و تنویر کې ذکر کړی چې الناس داسې یوه کلمه ده چې عرب د اصل کې د تیزولو دپاره ذکر کوي د تیزولو دپاره او پښتو کې هم داسې ویلی کېږي ګوره خلکو ایمان نه وړه داسې ایمان نه راوړی لکه تیزول کما امن الناس بیا ګوره په دې مقام کې عموما بي ذکر نه شو چې په څه باندې ایمان نه وړئ په څه باندې ایمان نه وړئ مومن بي ذکر نه شو یو دا چې مومن بي خو اصل کې مخکې ذکر شوی دی کنه مخاطبین ته معلوم ایمان بالله ایمان بالیوم الاخر ایمان په کتابونو باندې بل چې کله تشبیه ورکړه شو کما امن الناس د صحابو د ایمان سره بیا مومن بي ذکر کول تاجت نشته دی ولې پکې چې صحابو ایمان په څه باندې ونو په حق باندې ایمان نه وړي دا معنی صحابو ایمان په الله او په رسول په کتاب په ټول کتابونو په ټول انبیا تاسو په ایمان نه وړي لکه مومن بي ذکر نه کو تشبیه غیر مستغنی ده یا ګوره په دې تشبیه کې مقصد سره چې کما امن الناس په دې کې مقصد دار ہے لکه څنګه چې د صحابو په ایمان کې اخلاص ده او دانګې د هغوی په ایمان کې فساد نشته دی ریا پکې نشته دی تاسو په خپل ایمانونو کې اخلاص پیدا کړئ فساد پکې مه کوئ ریا پکې مه کوئ هسې لفظي ایمان مه راوړئ بلکې ایمان حقیقي او د زړه نه چې کوم ایمان نه راوړئ بیا ګور د آیت صریح دلیل دی په مدح د صحابو باندې د صحابو په مدح باندې قرآن کریم کې نور ډېر آیاتونه شته چې بای الله د صحابو مدح کړې ده صفت یو پکې د آیت دی دویم سورې توبه کې الله فرمایلی سلام نمبر آیات دانګې سورۃ الفتح اتلسم او دانګې نهشتم سورۃ الحجرات دریم نمبر آیات او دانګې وم سورۃ آل عمران 103 نمبر آیات دانګې 110 نمبر آیات سورۃ انفال 74 نمبر آیات او دې باره کې بیا ډېر احادیث هم راغلي نبي اسلام فرمایلي دي چې اصحابي زموږ صحابو خیال وساتئ که تاسو کې یو انسان د احد مرستره او سپین خرج کې خو لیکن صحابو یو موټی ته هم نشي رسېدی چې هغوی یو موټی خرج کړی د دې د وجې نه چې کوم خلک صحابو سره دی بدې وایي د صحابو دشمنان هغه منافقان دي مسلمانان دي بیا ګوره دې نه یو بل مسله معلومي کې دلته مفسرین ذکر کړی ده صحابه چې کوم معیار حق دي د دې خبرې معنی دا چې ګوره داسې یوه خبره نشته داسې یو حکم چې هغې د صحابو سبقت نه وي کړی او د اسلامي داسې نشي کېدی چې حالانکې
یو دینی مسله او صحابو نه پټه پاتې شوي. دا مطلب نه چې هر یو صحابي وپاره مسله باندې خبري نه، علا وجه مجموعه وایو. په مجموعي تور باندې دا دین په صحابو کې راګیرو ماندار په مجموعي تور باندې. او دا مطلب هم نه چې صحابو نه چې کوم نه ګناونه کې نه کېدل، بلکې هغه نه ګناونه شي. معاذ اسلامي چې کنه زنا واقع شو، دارنګه مخزومیه خد وزن راغی نه چې کوم دینو سرقه غلا واقع شو. نو صحابو ګناونه کېدل، لیکن اسلام او ایمان پاوی کې منحصر او د څه خبر دی اسلام او ایمان نه و چې اعلان کې پاوی کې نه و، علاوه چې مجموعه پاوی کې موجود و. تدیر وینا غوري ابن قیم ری مولا ذکر کړی دي چې صحابو نه ګناونه مشوي، لیکن صحابه بچیړې نه غوتی بچ کم نه راوي په احوالو کې نه وای. دا غوي مثال چې کنه مثل العين، دې مثال په شان دسترګې ده. ودواء العين ترك مسها، دسترګو دوايي ده چې انساني مسکې نه سترګې چې خوږي مګر امګه بینا، بلکې او خبر ځای باندې پرېږدي. دارنګه صحابه چې کم نه دا نازک خلق ته او نه خامخا ګناونه شوی، لیکن مګل بنه کې کنه خپل ایمان به خراب کی. دینه معلومیږي چې صحابه د معیاري حق دي. صحابه قالوا نؤمن كما آمن الصفا، دوی په جواب کې وایي دا ځل کې رد دی منافقان د طرفه. دوی په جواب کې وایي موږ ایمان اورو که څنګه ایمان چې مقلانو راوړل. دوی د کوم دعوت ورکړل شو د ایمان غیرت کو پناکار لهجه باندې خلی خرابې بس دې قمقلانو چې ایمان موږ نه راوړو. صحابو ته قمقلانو وایي، صحابو ته یسوع قمقلان وایي، منافقان یې د منافقت نه خبره کې موجوده ده. ته دې وایي صحابو باره کې به انسان خال الفاظ استعمالي او روغ الفاظ به استعمالي، تعبیرات هم صحیح کوي. صبح جمله سپه ده، صبح په اصل کې ویل کېږي خفت او رقت ته، سپکوالی ته ویل کېږي، نرموالی ته ویل کېږي صفحه. سفیه په اصل کې ویل کېږي خفیف العقل ته، هغه انسان ته چې په عقل کې خفتی خفیف العقل. ابن کثیر مولا ذکر کړي سفیه چاته وایي؟ الجاهل الضعيف، الجاهل الضعيف الرائع، القليل المعرفه بمواضع المصالح والمزار. الجاهل الضعيف الرائع القليل المعرفه بمواضع المصالح والمزار. هغه انسان چې جاهل له پرای کې ضعف ته، معرفت قلیل له، د مصلحت او ضرر په موازی باندې پوهیږي نه. تدې د وجه رب العالمین زنانو ته دانګي ماشومان ته هغه د سپهاوی دي او د سپهاوی لشي وي، ولی ماشومان نه پوهیږي په موازی او د مصلحت او ضرر باندې. زنانو چې کڼو په عقل کې کمزوري ده. قرآن کریم کې الله فرمایي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، تاسو مور کوئی قمقلان تخپل مالونه، مراد سوق دي قمقلان زنانه مراد دي، ماشومان تی مراد دي، هغه تخپل مالونه مور کوي. دلته مراد صفات نه مراد ده، دلته مراد جهل ده. دوی صحابو ته کوم جاهلان وایي، آی مونږ ایمان راوړو که څنګه چې ایمان دین اپو خلکو راوړل. دوی صحابو ته جاهلان ولې وایي؟ صحابو ته جاهلان ځکه وایي چې ګوره صحابو خپل نفسونه د الله په لاره کې ورکول، هر قسمه قربانیان یې ورکولې. دانګې دوی د خپل مشرانو غا دین پرې خو دی د آبا او د اجدادو. نو دوی د دې وجوهات د وینو صحابو ته جاهلان ویل، دا ناپوهري او الله چې بخپله ناپوه جاهلان. بیا سوال دا چې کله صحابو ته دوی ناپوه ویل سپه او دا ردې به یې پسې وې،
په دغه وخت کې خو الله اسلام ته غلبه ورکړې وه. دوی ته د الله نبي ورسره صحابو ته جنگ جګړه ولې نه کوله؟ هغې یو جواب دا دی چې اصل کې دوی دا خبرې په خپل میز کې کولې، صحابو ته مخامخ نه کړي، یا به د هغه صحابو میز کې کولې چې به کمزوري په اعتبار د نسب، په اعتبار د قوت باندې، د هغوی میز کې به کولې. بل نبی سم ودسه ځکه نه مخکې وجې ذکر شوی وه چې بیا به مشرکان وایي چې ګور نبی سم خپل ملګري وژني. بیا منافقان خو مدینه کې اوسېدل او دارنګه اسلام یې ښکاره کو، اسلام کارونه به کول. بیا سپیح مصداقات قرآن کریم کې یو سپیح ویلی کېږي هغه انسان ته چې کم عقل په عقل کې کموالی، هغې ته هم سپیح ویلی کېږي. په دې صورت کې به انشاءالله وروسته راشي 282 نمبر آیات. دویم بعلم ته ویلی کېږي سپیح انسان بعلم، علم ورسره نه. سورة انعام 141. دریم د خاسر معنی هم ورکوي، خاسر توانی، سورة البقره 130. څلورم هغه انسان چې د نبی اسلام په عمل باندې او د صحابو په عمل باندې اعتراض کوي، سورة البقره 142. پنځم پر رب العالمین باندې ابتلا کوونکي، په الله باندې دروغ جوړونکي، سورة الجن 4 نمبر آیات 4. شپږم د الله نه مناسب سوال کول، دا سوال کول چې هغه مناسب نه دی، سوال کول د الله نه، دا اصل کې د الله رب العالمین دا سوال کول. دا صفحه را سورة اعراف 155 نمبر آیات. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دا جواب دی او اصل جواب دا چې ګوره صفحات په دوی کې مقصور دی، صفحات په دوی کې دی، بل چاته متجاوز نه دی چې بل چاته متجاوز شي. الله فرمایي خبردار هم دوی چې کوم نه قمقلان دي، هم دوی قمقلان دي، دا حصر دی. ولکن لا علمون، لیکن دوی په خپل قمقلتوب باندې نه پوهېږي. دې سره ده په دا وهم کوي چې کله دوی قمقلان نیم دوی ځان د جاهلان ولې نه وایي چې زه جاهل یم، خپل جال پرېږدي ولې نه؟ الله فرمایي دوی په خپل صفحات باندې نه پوهېږي. کله یو انسان جاهل خپل جال چې کوم دی نو هغه تسلیم کړي، کله یو انسان داسې چې په دې هم نه پوهېږي زه جاهل یم، دا جاهل مرکب وي، د مناطقو په اصطلاح جهل مرکب. الله فرمایي منافقان دا جهال او د جهل پکې بالکل د جهل ترکیب پکې راغلی دی. یقول په دې مقام کې الله ولکن لا يعلمون وي، ولکن لا يعلمون مخکې د فساد سره ولکن لا يشعرون وي، دانګې بل د خدا سره مو یو ما يشعرون، او ځل چې ولکن لا يعلمون دا غوي وجه اصل کې دارا د خدا او د فساد سره الله شعور ذکر ذکر کو مخکې آیاتونو کې چې دا دوکي او فسادونه خو ښکاره سيزونه دي، هغه سره شعور مناسب. شعور ماسر کې حواس ته ادراک بالحواس ته ویل کېږي، او صفات قمقلتوب بعلمي دا معنوي سیز ده، امر معنوي ده. دا غیر وینه په دې مقام کې اصل کې علم ذکر کول پکار دی، ولکن لا يعلمون. هغه د آیات اختتام بکیږي په داسې سیز باندې چې مخکې سره مناسبي. مخکې آیات کې اصل کې علم صفات ذکر شو، صفات بعلمي دا امر معنوي ده، ځکه په اخر کې الله ته نه په علم وکړه. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. په دې آیت کې موږ رټنه ورکې زجر ده. د دوی دوه صفات قبیح الله ذکر کوي، یو د شیاطین سره معیت،
دوی له شیاطین سره ملګري دي. یو دویم اصل کې په دوی کې استهزاء دا دو صفات قبیح الله ذکر کوي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ورته وَإِذَا لپاره معطوف علیه بعینه هغه چې کوم معطوف د وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا لپاره وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا لپاره مخکې معطوف کې څلور اقوال بیان شو چې یا خو مخکې په من الناس باندې عطف دی حالکه یا په یقول باندې عطف شوی دی. بعضې فرماو چې په قلوب مرضون باندې عطف شوی. بعضې فرمایي چې په دا د الله مرض باندې عطف شوی. بعض ذکر کړي چې د مخکې بما کان یکذبون باندې عطف مدقه معطوف پر دې لپاره هم دی. دا اقوال په دې کې هم دي. نو کله چې دوی میلاو شي کسان سره چې ایمان راوړل دوی وایي موږ ایمان نه وړل. ور بیا دا د مخکې آیات پر تفصیل دی. مخکې وی چې ومن الناس من یقول آمنا دا مخکې اتم آیات پر تفصیل دی. بعد خلک وایي موږ ایمان نه وړل په الله باندې. دا خبر دوی په کوم وخت کې کوي؟ دا ځان نه کوي. ګوره دا په هغه وخت کې کوي چې کله مؤمنان سره میلاو شي موږ ایمان نه وړل په الله باندې. دا تفسیر شو هغه اجمال دی. دې باندې سوال نه ورته چې مخکې مونږ دوی وی چې مونږ ایمان نه وړل په الله اوس بیا وایي چې مونږ ایمان نه وړل. نه هغه اجمال د تفصیل دی. د دې د وجې نه په دې مقام کې دا بالله او بالیوم الاخر ذکر نه کړو ځکه دا مخکې ذکر شو په اجمال کې او په اجمال کې سی په وخت د دې خبرې نو ذکر شوی چې دا وینا دوی په کوم وخت کې کوي. نو هغه وخت یې اوس په دې مقام کې ذکر کړو. وَإِذَا لَقُوا اصل کې د لقاء نه ماخوذ دی. لقاء څه دی ویل کېږي؟ استقبال الشخص قریبا منه. یو انسان ته چې کوم دی نږدې مخامخ کېدل. استقبال الشخص قریبا منه تر یو سړي سره نږدې میلاو شي یو ځای مخامخ دې ته ویل کېږي لقاء. دویم لقاء په اصل کې ویل کېږي د یو انسان موندل بغیر د وعدې نه. انت رچا سره وعده نه کړی درځم دغه ته بس ناستا په سره میلاو شي. ګور دا منافقانو د مؤمنانو سره نه میلاوي کی ځان دي پټوي او ذکر ناستا په سره چرته میلاو شي په یو ځای کې اتفاقاً تور باندې ډاری کی پخلی باندې وینا را دي دی وي مونږ ایمان نه وړل. ډاری کی پخلی دا وینا راځي او دا وینا دوی ولي کوي؟ دا دوی ته خو پته ده چې اوس به موږ باندې مؤمن اعتراض کوي چې ګوره ما ته د ایمان دعوې کولې او تا خو په نور مجلسونو کې د ایمان خلاف خبرې کړي. دا سلام هم نه ارته بلکې کوئی آمن نه موږ ایمان نه وړو ډایرکټ کوئی آمن نه. دا غلطي کړ. یو سړي چې کله چا څخه پټ کړو تاسو څه کوي نو هغه قصه ده. دا رنګ دوی تم پتره چې په دوی اوس په موږ اعتراض د ایمان کوي چې تاسو کې ایمان نشته ده. دوی ډایرکټ چې کوم نه آمن نه وای مونږ ایمان نه وړي. د دې مفعول مخکې ادب کو د کومه کې ذکر شي بالله والیوم الاخر. یا آمنا بما آمنتم به مونږ ایمان نه وړي پاغه ځای تاسو به ایمان نه وړي. دلته دا جیم لیکل وقب په دې کې مومن به ته اشاره ده اصل کې آمنا بما آمنتم به. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ او کله چې لاړ شي د خپلو شیاطینو خواته د خپلو مشرانو خوا دغه شیاطین دي. خلو معنی مزوه چې کله لاړ شي کله چې خلو د مزوه په معنی سره راشي نو التی سلکی به اله راځي دلته سلکی اله راغلی ده. دانګي د خلو په دې کې د انفراد معنی د ځان نوانی معنی پکې هم ده. نو کله چې په دې کې ځان نوانی معنی شي بیا په سلکی بار راځي. خلوت بی فلان من انفردت به زراغه سره انفردت ما زراغه سره ځان نشو. په دې مقام کې خلو اصل کې
د مزو په معنا سره ده کله چې لاړ شي ځکه سله کې اله راوړي بیا خلو دا ماده په قران کریم کې دا ماده 24 کرته استعمال شوی ده سری ریش کرته هر د کې خپل معنی اکثر موادو کې د مزه معنی ده په دې موادو کې مزه د تیم د مزه معنی مزو کله چې لاړ شي اکثر موادو کې هم دغه معنی ده شیاطینی نا خو جمع د شیطان ده مخکې تعوذ کې ذکر شوی شیطان نه بس قران کریم کې تقریبا اتاتیا کرته راغلی ده یادی کا اختلاف و چې دا ماخوذ ده د سنا سو کوئی شیطان کی داخل کې نو اصلي ده دا شیطان ماخوذ ده په شیطان کې د برو د لريوالي معنی ده بل قولج شیطان دا په علان وزن ده دا نون په کې زائد دا شات نه ماخوذ ده شات شی تو منه احتراق معنی پکې د بوتلان معنی پکې هم د لريوالي معنی پکې هم نه شیطان هم سوځيږي په اور باندې باطل او لری ده حق نه بیا مخکې ذکر شوی شیطان چې کوم نه هر متمرد ته هر سرکشه ته وي کله پیریان کې انسانان نه کله حیوانات نه یو حیوان چې سرکشه شي غیتم شیطان ویل کی تدیم انس چې کوم نه شیطان را دي شیطانه د شیطان په معنی کې عموم ده ډیر زیات بیا شیطان مختلف مصداقات دي اول شیطان د ابلیس ته ویل کیږي ابلیس بس دای مشر ده کنه لار دی سورۃ البقره دا ورته 36 نمبر آیات کې ان شاء الله راشي دویم شیطان جنی و انسی دوان مراد دي جنی و انسی دوان دا سورۃ البقره 102 نمبر آیات او دانګ 168 کې درې مطلق جنی سرکش شریر ادم شیطان ویل کی دا سورۃ البقره کې 275 نمبر آیات سلورم هغه شرید انسانانو نه ابترین او شرید انسانانو نه لکه په دې آیات کې مراد هم دغه کله چې دوی د خپل شریانو خواته لاړ شي دوی هغه مشران چې په شان د شیاطین راوي خواته لاړ شي عبد الله بن عباس ذکر کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې دلته مراد د شیاطین نه هغه يهوديان مراد دي چې دوی ته به حکم کوي چې ګوره د نبی سمه تاسو تکذیب وکړي دروغ وګڼئ هغه يهود ته مراد دا مجاهد فرمایلی مشرکان ته مراد دي مشران هغه خواته چې کم نه دوی لاړ شي نو شیاطین انسانان ته ویل کی وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا الته ګوره شیاطین نسبت انسانان ته کړه او پیریان دوانو ته حدیث کې راغلی روایت د ابو ذر دی ابو سنت کې راغلی الله نبی فرمایل نعوذ بالله من شیاطین الانس والجن مونږه په الله پوری پناه غواړو د شیاطینو د انسانانو د پیریان وقلت یا رسول الله او للانس شیاطین آیا په انسان کې شیاطین وی قال نعم او دې کې مشتره پینځم د شیاطین اطلاق شی په مارانو باندې ماران بنا بر یو قول سورہ صافات 65 نمبر آیات آتم جاسوس ته ویل کېږي انسانان نه چې کوم کسي او دانګي مسلمانانو جاسوسي کوي انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء خپل اولیاء چې کوم لري اولیاء آل عمران 175 یوستل 15 اصل دار چې ګردت مراد شیاطین دوی مشران مراد دي بدبخت دوی ته حکم کوي په کو پر باندې نو قال وایي انما کوم استاسریو موږ استاسریو پر دې ته وګوره
چې کله دوی د مؤمنانو سره ملاویږي نو آمنا وایي، جمله فعلیه استعمالوي. او کله چې خپل مشران سره استعمال شي بیا جمله اسمیه استعمالوي، انا معکم. دې کې څه وجه راګوره، کله چې دوی د مؤمنانو سره ملاوي شي هلته هغوی ته نفسي خبر ورکوي چې بس مونږ ستاسو سره یو، مونږ ملګري یو ستاسو، نفسي اخبار بس. او کله چې دوی د خپلو ملګرو سره ملاوي شي هغوی په اعتراض وکړي چې ګوره تاسو خو د مؤمنانو خوا ته هم ورغلي وئ، د هغوی مجالسو ته هم حاضر شوي وئ، نو دوی بیا تاکید وکړي چې نه انا معکم، مونږ ستاسو سره یو، یقینا بېشکه ستاسو سره یو، مونږ د هغوی خوا ته ورغلي یو. هسې زموږ نور څه مقاصد وو، هغوی راضي کولو یا د هغوی جاسوسي کولو یا په هغوی کې خبرې وړل راوړلو. زمونږ حقیقتا ملګرتوب ستاسو سره دی. ځکه په دې مقام کې جملې اسمیه ذکر کړه. جملې اسمیه دالې په ثبوت او په استمرار او په دوام باندې. وګوره په دې مقام کې د معیت نه مراد معیت معنوي دی. زمونږ ملګرتوب ستاسو سره دا نه چې موږ هر وخت ستاسو سره اوسېږو او ستا په دیره کې ناست یو، دا مطلب خو نه دی. مراد د معیت نه معیت معنوي مراد دی. یعنې مونږ ستاسو سره ستاسو په اعتقاد کې یو ځای یو، زمونږ او ستاسو عقیده چې کوم ده یو شان ده، دا معنی ده. لکه عبدالله بن عباس فرمایلي رضی الله عنهما ان علی مثل ما انتم علیه، په کوم شیز باندې چې تاسو یې په حق باندې مونږ یو. بیا ګوره مع لفظ په قرآن کریم کې 160 کرته راغلی دی، 160. او مع لفظ د اصل کې دالی په مصاحبت او په شرکت باندې کفاره طریقه سره په مصاحبت او په شرکت باندې دلالت کوي، کفاره طریقې. همدا وایي چې دا مع لفظ په ډیرو معناګانو کې مشترک دی، په ډیرو معناګانو کې. تو چې هغې نه یوه معنی رااخلي په قرینې سره به ترې رااخلي، قرینه به ګورئ. ابو حیان هم بحر محیط کې ذکر کړي دي چې ګور دا مع اسم دی، اسم د دې معنی د صحبت ته، ملګرتوب. او دا اصل کې ظرف مکان استعمالیږي، د مکان د پار راځي. او دارنګې په دې سره خبر، په دې باندې خبر د یو ذات نه ورکولی شي او په دې باندې خبر د یو عارض نه ورکولی شي. دا د ذات عارض دواړو دپاره مخبر به ګرځي. او کله چې د مع سره دغه راشي الف معن راشي، معن الف په سر راشي یو ځای، دا بیا اکثر حال استعمالیږي، حال د جمیعا په شان باندې، لکه څنګه چې جمیعا حال استعمالیږي. بیا د جمیعا او معن منځ کې فرق سره، یو جمیعا دی او بل معن دی. اصل دا چې ګوره معن اصل کې مخکې خو مونږ وی چې معن ظرف مکان هم استعمالیږي. دویم دا چې معن په زمانه کې نسته، د زمان هم استعمالیږي. او جمیعا صرف د زمانه احتمال لري، هغې کې نس نه لري. یو خدا شو، یعنې مطلب دا چې جمیعا د مکان دپاره راځي، د زمان دپاره نه راځي. هر چې معن دی د زمان مکان دواړو دپاره راځي. او جمیعا صرف د مکان دپاره استعمالیږي، د زمان دپاره نه استعمالیږي. بیا مع لفظ د دې مختلف وجوهات دي، ډېرې معناګانې دي. اول المصاحبة فی المکان والزمان والعمل، المصاحبة فی المکان والزمان والعمل، په مکان کې او په زمان کې او په عمل کې ملګرتوب کول. مصاحبت په مکان کې او په زمان او په عمل کې. دا په دې صورت کې انشاءالله راشي 43 نمبر آیات وروسته به راځي. په 43 آیات کې هم دا استعمال شوی دی. وروسته واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، مونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ، رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. څه معنا؟ د هغوی سره په یو ځای کې مونځ وکړئ، د هغوی سره په یوه زمانه کې مونځ وکړئ، په کم ټایم کې چې مونځ کوئ، او د هغوی شان مونځ وکړئ. مؤمنان چې په کم ځای کې مونځ کوي
مومنان چې په کوم ټیم باندې مونږ کوي، مومنان چې څنګه مونږ کوي هغه شان مونږ کوي. صحابو چې څنګه مونږ کړه په کوم ټیم یې کړه او په جماعت کې مونږ کو پاتېرو کې وینا کو خراب ځګونو کې وینا تاسو هغه شان مونږ اختیار کړئ. او سورۃ النساء کې دا معنی ان شاء الله روس راځي 102 نمبر آیات 102 دویم مای استعمالی کې چاره پر الشرکۃ فی صفات والعمل، الشرکۃ فی صفات والعمل، په صفات او په عمل کې شرکت کول، په طریقو او په عمل کې شرکت کول. داروس آل عمران کې مرাজি تقریبا 43 نمبر آیات دا بل راوړو دا معنا بس ضروری ہے. شرکت چې کوم نه په صفات او په عمل کې 43 نمبر آیات داره یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم قنوت کو خپل رب ته سجده کو او رکوع کو د رکوع کو ان کو سره. دا مطلب نه چې ګور زرانه به خامخاص جمع تعذیری کی، دا مطلب نه رہے ال دی شرکت په صفت او په عمل کې مراد ده. سړی چې څنګه رکوع کې په هغه طریقه باندې رکوع کوا، سړی چې څنګه سجده کې په هغه طریقه سجده کوا. دا نه چې خلک سجده وکړي خي ادا وکړي خبره ته یو سړی به کم دینو اکم طریقې چې دوی کړی دا پر کو نشته په اسلام. او بل شرکت په عمل کې مراد په دې رکوع کې تاسو رکوع کوئ. او دا انګه دا 53 نمبر آیات کې مرسته راځي ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آل عمران 53 نمبر آیات التم راځي. دریم اصل کې معاش کم نه دا معنا ورکه المرافقه فی السیر والسیاحه. دارنګي په سیاحت کې او دارنګي په سیر کې پاره کې چې کوم نه یو بل سره مرافقت کول ملګرتوب کول. دا سورۃ یوسف کې راځي 66 نمبر آیات 66 نمبر آیات الته راغلي دي قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. زوی استاسره یو دینه لګم پرې مزل کې او پرې سفر کې جماعت مضبوط لوز نہیں راوڑا قسم ہم نہیں کرے پورا حد المرافقۃ بالسیر والسیاحہ. بل شرکت پا اجر کے اوپر ثواب کے سورۃ النساء 69 نمبر آیات شرکت پا اجر کے ودانگے پر ثواب کے سورۃ النساء 69 نمبر آیات. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فاولئك مع الذين انعم الله عليهم سوانا الله به ثواب ورکړي کنه او دا غوي سره په ثواب کې په اجر کې شریک کړي. دا اصل کې دما معنا شو. دانګي شرکت په مجلس کې دا معنا عام کې نو ان شاء الله عربي 68 نمبر آیات. شپږم شرکت په عذاب کې الشرکت په العذاب په عذاب کې شرکت ہو سورۃ اعراف کی براشی 47 نمبر آیات. بل شرکت په الوهیہ په الوهیت کی شرکت انعام کی براشی 19 نمبر آیات. عتم شرکت په النجات من العذاب شرکت په نجات کې د عذاب نه نجات پائے کی شرکت الشرکہ فی النجات من العذاب سورۃ النساء 146. نعم المتابعۃ والشرکۃ فی الدین متابعت و شرکت په دین کې محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار سورۃ الفتح 29 نمبر آیات. لسم البعد مع الاتصال بعد سره د اتصال نه رستواله تر دیو دیواری نه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سوانا الله په سختۍ به زیرو آسانی راولي. سختۍ چې څنګه ختميږي آسانی به راځي بیرته.
درست دا خو لیکن متصل وسره ده سختی چې ختم شي په اخر کې بیا ثاني ده دې ته لګي البعد مع الاتصال د سختۍ اخر د اسانۍ د اول سره لګېدل دی لن حاصل هم دغه البعد مع الاتصال صوت الشرع پنځم نمبر آیات او دارنګه دغه معنا ورکه اللزوم والاتصال لازم کېدل دیو شي سره او دارنګه متصل کېدل اتصاب او لزوم لکه سورۃ یاسین 19 نمبر آیات کې دا معنا راغلی ده دا تاسو راوړی سورۃ یاسین 19 سومه سپاره دیریش سورۃ یاسین لکه څنګه آیات ته راوړه سورۃ یاسین 19 نمبر 19 ورا قالوا طائركم معكم دار قالوا طائركم معكم استاسو بدباری استاس سره سره بدباری استاس سره لازم ده او تاسو پر خپل تویر باندې موصوف یې دا معنا شو ال دغه معنا ده او بل د الله په صفت کې چراشي نو د علم او قدرت معنا ورکړي د الله په صفت کې د علم او قدرت معنا ورکړي سورۃ الحدید سورۃ نمبر سورۃ الحدید رقم سورۃ الحدید سوما کې پاکستان کې دای هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش نبی صلی الله فرمایي او ما کوم اینما کنتم الله ستاسو سره ده سمانه الله ستاسو سره ده په اعتبار د علم او په اعتبار د قدرت باندې دا اوس ګور تحریف او تعویل نه ده ولې مخکې د الله علم ذکر شوی دی یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها مخکې د الله علم ذکر شو سیاق سبق ته وګورئ الله درستګي درکړي مخ علم ذکر شو دلیل چې مراد د ماهیت علمي مراد ماهیت علمي ته مراد ردی نه د استدلال کول چې نه الله فرض کړي الله پر مکان کړي او الله په مخلوق حلول کړي